علیکم نوی ویډیو سره ستاسو هرکلی ویو. امید لرم چې تاسو ټول به روژه خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. د پښتو مشهوره سندرغاړې نازیه اقبال چې په لندن کې ژوند کوي، هغه په لندن کې د ګاډي په اکسیډنټ کې په هسپتال کې ډېره په بد حال باندې مړه شوله. دوستانو، نازیه اقبال اکسیډنټ څنګه وکړو؟ د نازیه اقبال خاوند جاوید فضا په چغو چغو باندې په هسپتال کې جاري د خپلې ښځې د اکسیډنټ باره کې ټول حقیقت راښکاره کړو. دوستانو، زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې جاوید فضا د خبرو نه ځان خبر کړي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، تر نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. د پښتو مشهوره سندرغاړې نازیه اقبال چې په لندن کې ژوند کوي، په لندن کې د ګاډي په اکسیډنټ کې مړه شوله. په هسپتال کې ډېره په بد حال باندې اول پرته وه، بیا د هغه بد حال د وجې نه په هسپتال کې ډېره په بد حال باندې مړه شوله. دوستانو، چې کله دا خبر په سوشل میډیا باندې خور شو، ډېر زیات اداکاران خفه شول، ډېر زیات اداکارانو په سرو سترګو باندې وجړل، ځکه چې نازیه اقبال خلکو ته ډېره زیاته ګرانه وه. خو دوستانو، چې کله نازیه اقبال ته د دې خبر پته ولګېده، نو نازیه اقبال فوراً په لایو ویډیو باندې راغله او خپلو مینهوالو له یې ډاډ ورکړو. هغه کوم خلک چې ورپسې خفه وو، هغوی ته یې یو داسې ډاډ ورکړو، خبرې وکړې، ویې ویلې چې زما مینهوال ما پسې داسې قسمه پراپیګنډې ولې کوي؟ زه په لندن کې ژوند کوم، ما نن سبا د ګاډي لیسنس هم اخیستی دی، زما د ګاډي چل خو پوخ دی، خامخا ګاډی چلوم، خو تر اوسه پورې الحمدلله ما اکسیډنټ نه دی کړی او نه به لاله وشي. دوستانو، نازیه اقبال وایي چې کله زما په زندګۍ کې مرګ ولیکلی شو، په هغه ساعت باندې به موږ د وخت نه مخکې نه شو مړه کېدی. خو ځینې خلک موږ پسې پراپیګنډې کوي، هغه پراپیګنډو په وجه باندې زموږ مینهوال خفه کوي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، تر نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.